اکثر څه څوره خرپې راغلي دي هغه داسې جاهلانو وجې نه راغلي دی څه کار یې خپله طرفه شروع کړلو بنیاد یې ولګولو پښتانه نشته څه عالم دي په باره کې څه ویلي دي. زه اوس یو مثال یې درکوم دا تاسې ټولې جامې نه کوم دا کدو څه تاسې هغه نورځه شپې خورئ کوم امام درته ویلي دي وایو که نو بیا ویلې وه نورو شپو یې خورو که نه څه صرف دغې شپې څه دی بازار کې داسې رش وربال دی چې 500 والو 200 ته کیلو ورسېدل خو څه اوس فضیلات خو به وي خو دا نورو نه یې دي فضیلات دغې شپې دا شو درته ویلي دي خپله خصوص ته یو مثال یې دی که دغه مثال څه خپله پوهېږو یو کس و ځان یې درویغ وکړ څه پلنکي ځای کې د حلوا ویشېږي سړي ته یې څه ویلو نه هغوی له پرېښتا به وي لاړو ورته ودرېدلو اوس نه پوښتنه کوي چې شته که نشته خو ورته ودرېدو دا بل راغوڅې څنګه ویل وړې دلته حلوا دی دا اوس یې ودرو خو بهرحال څه د ستړي کوم چې ستا کتار جوړ شول دا یو کتار جوړ شي ایمود مثال انداز شد چې یو شی مشهور شي پوښتنه یې نه کوو بس کتار جوړ دی څه حلوا والا حلوا دی وشي خو که اوس نه وي دا کوم سړي چې ځانه مشهوره کړله خبر وکړه دغه هغوی یادونه مثلا نه دا څه ځانه یې مشهوره کړه دوی چې دا ډېر خلک ولیدل دوی ویله کیدای شي وي دوی هغو کې ودرېدو دا روزي ته خو ښه پته وه چې ځانه مو درویغ ورکړه دا ویلې ودرېدلو دا ډېر یې ولیدل موږ کې یو مشکل دغه دی چې یو شي باندې ډېر کسان عمل کوي مو اوس یې راولي نو ډېر خو تاسې وکښې کفران دي ډېر فاسقان دي ډېر جاهلان دي بیا به څه کوي بیا ډېرو کې مال ته ودرېږه که خبرې ته به څه وشوي ماشاءالله نه مو تاسې ټولو کې انوالو سبا لازم وځي کې دا خبر ورته وکړه څه کدو تاسې علیه السلام وګرځول یا اوس د سرخوان دی 2 قسمه ماړې ټوله صبحا مو ته ناست دي ویلې د امامانو مو ته همدا خبرې کړي چې 2 قسمه ماړې خوري څنګ ته خلک به داسې غریبان به داسې ناست وي که امامان یې چې کوشش وکړي د سرخوان یې ساده خوراک وکړي دا 2 ماړې کومه اوس پښتنه یې نشته دی هله 2 قسمه ماړې دی کنې پاتې شول اوس هسې ته دي اوسې جنترۍ کې اوس سره د کوم شی نه وخورو قرآن ته رجوع وکړو چې غیبات نه ځان منع کړو قرآن ته رجوع وکړو چې حرام دسه پاتې نه وي غاشم نه ځان وساتو ویلې قرآن د دا شی نه یایي هلته یې خورا خبره ده زه ډېرو ځایو کې وایم چې دسترخوان مو ماویا نه راغوستی علي الموس مو پرېښله خو یوه علم نه پوښتنه وکړي که شي ته څه اعمال وي مغه به ذکر به وکړو نه دسترخوان کې مو بیا ډېر تکړه